تاسو ته پته ده چې زموږ لیډر عمران خان د 2 کالو نه تقریبا 700 ورځو نه زیات ټیم وشو په 5 اګست باندې 2 کال برابرېږي بې ګناه په جیل کې پروت دی د څه دپاره په جیل کې پروت دی ولې په جیل کې پروت دی هغه ته څه تکلیف و چې جیل کې په اډیاله جیل کې په دې 40 او 41 ټمپریچر کې پروت دی زما او ستا دپاره پروت دی زما او ستا د مستقبل لپاره پروت دی زما او ستا د ماشومانو دپاره په جیل کې پروت دی هغه که نن سر نه ښکته کوي هغه که نن ډیل نه کوي که هغه نن دا وایي چې زه د حقیقي ازادۍ جنګ کوم زما او ستا دپاره حقیقي ازادي غواړي زما ملک دې خلکو چې دا کومه سټیټس کو ده چې په ما باندې مسلط کیږي دې زما ملک طبعي طرف ته بوتلو زما ملک ډوب کو زما معیشت ډوب کو زما عزت تباہ و برباد کو زما د ملک د شین پاسپورت عزت د دوی د لاسه همیشه تباہ وي ملګرو تاسو ته پته ده چې کله رژیم چینج وشو د رژیم چینج نه پس 3 کاله وشول په 3 کاله کې چې کله شهباز شریف په موږ باندې وزیر اعظم مسلط شوی دی اول د رژیم چینج په ذریعه بیا د فارم 47 په ذریعه جعلي حکومت جوړ شو د هغې نه پس په پاکستان باندې 34,000 ارب دا قرضه چړاو شوله 34,000 ارب چې ته حساب وکړې د میاشتې 11,000 ارب روپۍ دا د کال جوړیږي او د میاشتې تقریبا 1,000 ارب روپۍ دا زموږ په ملک باندې قرضه چړاو شوله ملګرو دې ته سوچ وکړئ چې کله زموږ حکومت په هغه ټیم کې په ملک چې څومره قرضه دې خلکو چړاو کړې وه نو 2,500 ارب روپۍ به موږ سود ورکو اوس موږ څومره ارب سود ورکو 8,500 ارب روپۍ موږ صرف د دوی د قرضو سود ورکو ته ماته دا وویه چې 1,000 ارب روپۍ زما په ملک باندې چړاو شولې زما ملک کې څه تبدیلي رااله نن زه په تیاره کې پروت یم په دې حلقه کې نن زما په کلي کې 3 کاله وشول په دغه اسمبلی کې مې ورته بار بار چغې والې په سټینډنګ کمیټو کې مې ورته چغې والې 3 کاله وشو دا ظالمان چې مسلط شوي زما په علاقه باندې بجلي بنده کړې ده په دې ګرمۍ کې زما خلک د بجلۍ د لا اوس وسوځېدل هغه بجلي چې زموږ په ټیم کې په 16 روپۍ یونټ وه نن په 60 او په 65 روپۍ یونټ ته صرف 80 کسانو له 2,500 ارب روپۍ د آی پی پي والا د کیپیسټي پیمنټ په مد کې موږ ورکوو ملګرو دې خبرو ته سوچ پکار دی چې داسې خلک موږ باندې مسلط کوي داسې کټپوتلي او بله دا مې غوټه خبره ده چې زه پاکستانی زه شهري ماته قانون ماته آئین دا حق را کړی چې د اوټ په ذریعه به زه ځان له خپل کس منتخب کوم هغه آئین او قانون چې ماته کوم حق را کړی دی هغه حق زما د ردۍ په ټوکړۍ کې وغورځو او شهباز شریف چې 19 سیټونه ګټلي وو هغه ماته د وزیر اعظم په کرسۍ باندې کېنو زما حقیقي وزیر اعظم عمران خان دی بې ګناه په جیل کې اډیاله جیل کې پروت دی زما نور لیډران شاه محمود قریشي یاسمین راشد چې یوه زنانه ده او د هغې د 80 سال ایج دی د کینسر بیماره ده او 2 کال نه بې ګناه په جیل کې پرته ده دغې ساله محمود الرشید نور زموږ چې کوم مشران دي عامر چیمه دا ټول لیډران دا په جیل کې پراته دي زما ورکر بې ګناه شهیدان کړل ځکه احتجاج کوم مال آئین او قانون اجازت را کړی مال جمهوریت اجازت را کړی مال د خپل کانسټیټیوشن شین کتاب اجازت را کړی چې زه د خپل حق دپاره احتجاج کولی شم زه چې کله د احتجاج ناره وکړم نو ته ماته ټول ملک کنټینرستان کې کنټینر راته ولګې بیا چې کله کنټینرو ته ورنږدې شم ته را باندې انسوګیس او شیلنګ او لاټي چارج وکړې بیا چې هغه ځای کلیر کړم ته را باندې بیا انسوګیس لاټي چارج او شیلنګ وکړې او اف آی آر یې را باندې کټ کړې بیا چې کله اسلام آباد ته نږدې کېږم چې زما کیپیټل دی زما دارالخلافه ده ته ما باندې سټریټ فایرنګ کې تا زه ویشتم تا زه شهید کړم تا زما په سینه باندې ګولۍ وورولې او یو 14 کسان نه دي شهیدان شوي 200 کسانو باندې ګولۍ لګېدلې څوک په دې ځای لګېدلې څوک په دې مرۍ لګېدلې څوک په دې طرف لګېدلې الله له ژوند ورکړی خو تاسو 200 کسان ویشتم زما ګیله دا ده چې ریاست وایي چې دا د مور حیثیت لري ریاست ما کې حیثیت رکھتی ہے زما ګیله دا ده چې زه د مور دا عمره ظلم کوي خپل بچو سره چې کوم ظلم تا ما سره وکړو زه تا نه غواړم څه زه تا نه یو ایماندار لیډر غواړم ما چې څوک منتخب کړی اما ته روبازه او د وزیر اعظم په کرسۍ کېنوه تا نه خو ما نور څه نه دي غوښتي تا نه زه دا غواړم چې ما اوټ عمران خان له ورکړی عمران خان ته دغه کرسۍ پرېږده دا حق د عمران خان دی زه تا ته دا وایم چې ته جعلي پایارې په ما باندې ولیکې ته جعلي پایارې په ما ولیکې ته په ما باندې دهشتګردۍ مقدمې ولې کټ کې که نن موږ دلته دا په زرګونو
زرګونو خلک راغونډ شوي آیا موږ دهشتګردو آیا موږ دهشتګردو په ایمان ووایو په قسم ووایو چې تاسو دې ملک سره مینه نه ساتئ لاس اوچت کړئ چې ملک سره مینه ساتئ که نه موږ ټول دې ملک سره مینه ساتو موږ ټول محب وطن یو موږ ټول په دې ملک باندې ځان قرباني کوو او تا ته مې فیلډ مارشل صاحب د تا نه زیات موږ محب وطن یو د تا نه زیات موږ په دې ملک باندې ځان قرباني کوو خو دا خبره غلطه ده چې ته ماته دهشتګرد وې زما لیډر عمران خان دې بې ګناه په جیل کې اچولی 5 اګست چې کله ماته راکړی شي 5 اګست باندې دا چې کله ماته لیډرشپ کم پروګرام راکړي د عمران خان طرف نه چې کم ډایرکشن راشي نو دا ورته وایم چې تاسو تیار وئ که نه لاس اوچت کې تیار وئ که نه ټول به ځو که نه انشاءالله بیا به د دوی د ګولو نه خو نه راستنېږو که نه د دوی د انسوګیس او شلینګ نه به راستنېږو د دوی د FIR او دهشتګردۍ او تشدد نه به نه راستنېږو انشاءالله چې کله لیډرشپ موږ ته کال راکړي نو ټول به په ګڼ تعداد ځو ډېره مننه عزتمند شئ قدردان شئ ډېره مننه والسلام